کله چې په یو انسان کې هوښیارتوب وي نو دی د هغه هوښیارتوب په وجه باندې اکثر د ډېرو مصیبتونو نه بچ کېدلی شي، ډېرو خطراتو نه ځان محفوظ کولی شي. کتابونه یو واقعه لیکي د حجاج بن یوسف. د حجاج بن یوسف ظلمونه خو معروف دي، مشهور دي، چې هغې په خپل لاس باندې څومره صحابه او دارنګې تابعین قتل کړي، بیا چې د هغې په حکم باندې څومره قتل شوي د هغې تعداد ډېر زیات دی. لیکن کتابونه یو خبره لیکي چې حجاج بن یوسف یو پیره 3 سړي او یوه زنانه ګرفتاره کړله. دغه 3 سړي د دې ښځې خپل وو، یو یې ورور و، یو یې خاوند و، یو یې زوی و. د حجاج بن یوسف د ښځې نه دا تپوس وکړو چې ته په دوی کې یو غوره کړه، بس هغه زه پرېږدم او نور به وژنم. نو د ښځې ورته وویله چې زما دا ورور پرېږده او دا خاوند او دا زوی مې ووژنه. نو حجاج بن یوسف ته تپوس وکړو چې داسې انتخاب دې ولې وکړو؟ نو هغه زنانه هوښیاره وه او سنجیده وه، عقلمنده وه، او ورته وویل چې د ورور انتخاب مې ځکه وکړو چې خاوند دی که دا وفات شي خاوند به بل هم پیدا شي، دغه رنګې زوی دی که دا نه وي نو نور به وشي. او د دې ورور انتخاب مې ځکه وکړو چې زما دا یو ورور دی او زما مور او پلار وفات شوي دي، که چېرته ته دا قتل کړې نو د وروڼو نه بیخي محرومه کېږم. نو دا یو بهترین انتخاب هغه زنانه وکړو. حجاج بن یوسف د دې د بهترین انتخاب نه ډېر متاثره شو او هغه 3 واڼه یې پرېښودله. نو عقل ښه شی دی او په چا کې چې عقل نه وي هغه ځان نه پېژني، هغه خپل مور او پلار رشته دار نه پېژني، هغه خلک نه پېژني، نو هغه به الله رب العزت او خپل خالق به څه وپېژني.